أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ننني درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 21 آیات نمبر 145 46 47 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. نو منافقانو تذکره چې نو هغه روانه وه. الله جل جلاله تاسو دغه کافرانو منافقانو سره تعلق او دوستانه مساتئ، کنه دا تاسو په خپل د الله پاک غضب له دعوه ورکوئ، د الله دعوت به ورکوئ، د الله رب العزت چې نو هغه دلیل به په ځان باندې جوړ کړئ. اوس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي دی آیت کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان دا به په جهنم کې د ټولو نه لاندې درجه کې وي. اوس سوال چې نو هغه ځین کې دا راځي چې مشرک الله رب العزت وایي چې زه مشرک دا د سره بخه منم او د ټولو نه بدترین ګناه د هغه د الله جل جلاله د ذات عالیه سره چې نو هغه شریک جوړول دي. نو د هغوی نه د منافقانو دا سزا ولې ډېره زیاته شوله چې الله وایي جهنم کې چې نو هغه طبقات دي او په هغې کې د ټولو نه لاندې طبقه لاندې درجه کې چې نو هغې کې به منافقین وي. نو یو دی چې نو یو وجه دا ده چې کفر کې دوی او هغوی دواړه برابر دي، مشرک هم کافر دی، منافق هم کافر دی، خو د ده څه خباستونه داسې دي چې دا د دغې نه اضافي دي. لکه مثال په طور کې مسلمانانو له دوکه ورکول، په ظاهره باندې اسلام قبلول، باطن کې نه قبلول، د اسلام چې دی نو استهزاء کولو، دغه شان د مسلمانانو چې دی نو هغه رازونه فاش کول. نو دا د دوی چې دی نو هغه اضافي خصلتونه او خطرناک ول. نو د دغې په وجه الله رب العزت وله سزا هم داسې بدترینه چې دی نو هغه مقرر کړه چې جهنم کې به د ټولو نه لاندې طبقه کې وایي چې د جهنم چې دی نو هغه 9 طبقې 9 درجې دي. ټولو نه وړاندنۍ پاسنۍ درجه کې چې نو هغه به مسلمانان چې د هغوی د خپل ګناهونو په وجه د الله د نافرمانۍ په وجه په هغوی باندې جهنم واجب شوی د څه ټیمه پورې العیاذ بالله، دوی به دغې ته لاړ شي. بیا چې کله سزا وخوري نو د کلمې او د توحید په برکت سره الله رب العزت به بیا د دغې جهنم نه خلاص کړي او الله پاک به چې نو هغه جنت ته بوځي. دویمه درجه کې چې نو هغې کې به عیسایان، دریمه درجه کې به یهودیانی، څلورمه کې چې نو هغه به صابئینی، پنځمه کې چې نو هغې کې به مجوسینی او شپږمه کې به مشرکینی، اومه درجه چې د ټولو نه لاندې ده په هغې کې به منافقینی. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوی به د منافقان دوی به د جهنم کې د ټولو نه په لاندې طبقه کې چې نو هغی او جهنم دا ډیر چې نو هغه بدترین ځای دی. الله دې د هر مسلمان چې نو هغه حفاظت وکړي. وایي چې نو هغه جهنم یو پیره الله رب العزت ته چې نو عرض وکړو چې الله ترمذی جلسانی چې نو هغه روایت دی ابواب صفت القیامت ابواب صفت الجهنم کې چې نو هغه ذکر کړی دی. مفهوم دا دی چې جهنم یو پیره الله پاک ته عرض وکړو چې الله زما بعض چې نو بعضو له وخوړلو د ډیر ګرمایش او د ډیر یخوالي د وجې چې نو هغه بعضې حصې وخوړلې. یا الله زموږ سره چې نو هغه د سره هم معامله وکړي چې موږ ته لږ بدۍ کې کمی راشي. الله رب العزت وایي ستا دپاره چې نو هغه په ټول کال کې 2 ساعت دی، یو ساعت چې نو هغه ځان ته راښکاږي، یو ساعت چې نو هغه بهر ته راوباسي. نو دوی چې نو هغه دغه ساه اخیستل. نو اوس دنیا کې موږ وګوره مشاهده وکړو کله چې نو ګرمۍ موسم راځي نو دا وایي د جهنم چې نو د دننه نه ساه بهر ته راوتو کي، لکه څنګه چې مونږ دننه پوکې بهر ورکو نو دغه اوس بیا د هر سړي د هغې ګوري د ګاډي نه چې نو هغه سړی
انجن نه چې نو هغه سر توت کی دا غې نه بهر ته څومره تپ راوځي نو اوس ته سوچ وکړه چې په دې کې بدن نه څومره ګرمای شي بیا په کوم ځای کې چې اوبه ریډیټر وته وي که څه شی وته وي نو په هغې کې چې د هغې نه سړی سر توت کې څومره خوټ ډې خورې توت نو دننه به دغه اوبه او بیا په دغه اوبه چې څنګه کوم ځای تودی دا به څومره ګرمي نو چې کله جهنم بهر ته ساره وباسي دغه چې نو دومره ګرمي شي بعضې خلک چې نو هغه سعودي وغیره کې پاتې شوي اکثر خلک قصې کوي ویل دي چې نو هغه موږ په چینک کې چې نو هغه چې په شګو کې کېښودل او د هغه به وخوټ کېدلو نو دی هغه بهر ساده نو چې په خپله به د جهنم دننه کیفیت صحیح الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او بیا دغه دننه کیفیت کې د ټولو له لاندې درجه چې نو هغه به څومره خطرناک وي نو الله وایي د دې منافقانو دپاره به چې نو هغه دقه ځای بیا چې کله ځان ته ساه راکاږي نو چې ساه راکاږي لکه سړی انسان بني ادم چې ساه راکاږي نو یخه سیلی چې دی نو هغه یخوالی دننه لاړ شي نو چې د هغه راکاږي نو دا تفش ګرمي ځان ته ټول راکاږي اوس د یخنۍ اندازې ته چې نو ګوري دنیا کې راته اکثر بیا ونه شي خلک به اخبارونو کې او ټیویانو په دې ټولو شیزونو ورکوي پلان کې ځای کې خلک د واورې د لاسه د یخ د لاسه د دې چې نو هغه یخنۍ دوره شي اینې چې نو هغه جام شو د هغه د دنیا نه لاړل مړه شولو نو الله رب العزت وایي دوی به د جهنم په دغې لاندې طبقه کې چې نو هغې ولن تجد لهم نصیره او تو به بیا هېڅکله نه مومې د هغوی دپاره څوک مددګار الا الذین تابوا واصلحوا الله وایي ها مگر هغه کسان چې د هغوی توبه وباسله واصلحوا او خپل اعمال برابر کړل واعتصموا بالله او په مضبوطۍ سره د الله چې نو هغه رسۍ ونیوله دین یې ونیو واخلصوا دینهم لله او اخلاص پیدا کړلو فاولئک مع المؤمنین نو دا کسان به بیا چې نو په ورځ د قیامت د مؤمنانو سره وي اوس چې نو توبه وباسله نفاق نه نو گویا د منافق په توبه کې چې نو هغه څلور شرط دي شرط نمبر 1 د چې نو هغه اخلاص سره به کلمه توبه به وباسي اخلاص چې نو هغه سره به کلمه به وي توبه به وباسي واصله خپل عمل چې نو هغه به صالح کې خالص به کې صرف د یو الله تعالی د پاره به کې نفاق نه چې نو هغه نفاق کارونه به پرېږدي نمبر 3 واخلص دینهم خپل دین دا به صرف او صرف د الله د پاره چې نو هغه خالص کی واعتصموا بحبل الله او د الله رب العزت دین احکامات باندې به منګولي ولګي مخکې نه په شان چې کم منافقت کولو نو هغه په شان منافقت چې نو هغه بنا کوي عام مسلمان د پاره خدا توبه وباسي نو بیا به د هغې نه وروسته دغه ګناه چې کم مبتلا په هغه به پرېږدي آینده د پاره به پوخ عزم وکړي د دې په دې کې ورسره یو سیوا شولو اخلاص به په عمل کې پیدا کی مخکې چې کم نفاق نو هغه نفاق عمل چې نو هغه به وس نه کوي اوس به صرف او صرف هر عمل چې کوي نو دا به محض د الله د رضا دپاره کوي د الله د رضا نه ما سوا به چې نو هغه د بل چا دپاره نه کوي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او زر د چې وربکړي الله پاک مؤمنانو ته اجر عظیم لوی اجر چې نو هغه به الله پاک ورکړي خو کله چې انسان د دغه اعمال صالحه سره دنیا نه چې نو هغه لاړل الله دې موږ ته چې نو هغه خاتمه بالایمان نصیب کړي الله وی ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وامنتم ویز الله چې نو تاسو په عذاب باندې سکه الله پاک یعنی که تاسو د الله رب العزت شکر ادا کړلو ایمان میراړو نو الله رب العزت خامخا خو چې نو تاسو له عذاب نه درکې ولی خلک چې نو آلت خامخا خپل زور خي چې چرته څوک چې نو هغه د زور نه واقف نه او یا که د زور اونه خي نو د په غشان شوکت دبدبه کې کمې راځي او یا دې چې نو هغه دا وکړي نو د مقام او درجه اوچتېږي نو الله رب العزت خدا دغه نه پاک نه که الله رب العزت انسان ته عذاب ورکي الله بیا هم الله دی که الله پاک یو انسان له عذاب ورکي الله بیا هم الله دی د دې عذاب ورکولو سره د الله پاک په بادشاہت کې سیوا والی ناراضي او که چاله سزا ورنکي نو د الله رب العزت په بادشاہت کې چې نو هغه کمې ناراضي نو ځکه الله وایي الله خامخا چې نو هغه تاسو له عذاب نه درکوي نه سزا ورکوي یو مسلمان له یا انسان له خو تر سوچ دی دا انسان د الله رب العزت شکر ادا کوي او د الله په ذات باندې ایمان راوړي نو بیا الله پاک دې انسان له سزا نه ورکوي ها وکانه الله شاکرا علیما الله رب العزت چې نو قدردان او علیم ذات دی نو چې کله تاسو اعمال صالحه کوئ ایمان مو الله نر پناه تاسو له عذاب درکول چې نو هغه نه غواړي خو که نافرمانی کوي
نو د مجرم د پاره بیا سزا چې نه نو هغه یقیني نه د هغې موږ په دنیا کې هم تجربه ده چې کوم ځای کې هم د یو قانون خلاف کېږي د هغې باندې سزا مقررې په هغې باندې سزا ورکېږي ان تر دې چې مور و پلار اولاد له هم سزا ورکوي ولې دې نافرماني کې دا خبره نه منلي نو چې یو سړی بیا د الله د دومره احساناتو باوجود د الله نافرماني وکړي نو الله به سزا نه ورکوي لازمي خبر ده چې الله به بیا عذاب ورکوي سزا به ورکوي وکان الله شاکرا الله رب العزت چې دی نو هغه قدردان دی د یاد ساتئ الله بارک چې کله شاکر دی نو هغه راشي نو ګوره دې معنی د شکر گزار ونه کوي که داسې معنی چې نه نو جانبوج قصدن وکړه د ایمان د تلو چې نه نو هغه خطره ده ځکه شکر چې نو هغه انسان د هغې چا وباسي چې چا پې څه احسان وي نو خلک د احسان په بدل کې شکر وباسي او په چا باندې چې احسان کېږي دا کمزوري احسان چې په چا کېږي نو د عاجز ای کمزوري او الله پاک د عجز او د کمزورۍ نه الله پاک چې نو هغه پاک دی نو ځکه د شاکر معنی چې نو هغه موږ قدردان کوو کان الله شاکرا الله رب العزت قدردان دی او څنګه قدردان دی نو انسان معمولی عمل وکړي الله پاک ول دومره لوی نو اجر او ثواب ورکړي یو عمل انسان وکړي الله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها زموږ له دغه یو چې نو لسچن د ثواب ورکم فی سبیل الله چې نو هغه د الله په لار کې وي نو الله وی زول په دغه یو عمل باندې چې نو 200 درجه وکم یو مسنه نو هغه لس درجه جماعت چې نو هغه رالو وی کړلو نو په 20 درجه باندې اوس د جمع سره کې نو دغه ثواب مسواک استعمال کړلو نو په 10 درجه باندې نو د الله رب العزت چې نو هغه شاکرن قدردان ذات دی معمولی عمل باندې الله دومره لوی چې نو هغه ثواب ورکوي علیما الله رب العزت چې نو هغه په ذات دی الله رب العزت دا ټول هر څه چې نو هغه سني معلوم دي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ان المنافقین بیشک منافقان فی الدرک الاسفل یبا پخکت طبقه کی من النار د اور ولن تجد لهم او تو بیان ممداغی د پار نصیر اسوک مددگار الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وباسله واصله او اصلاح وکړه ان د خپل عمل واعتصموا بالله او په مضبوطی سره ونیولو الله یعنی دین د الله واخلصوا دینهم او خالص کړل خپل دین لله الله د پاره فاولئک مع المؤمنین نو هم دا خلق دي مسلمانانو سره وسوف یؤتی الله او زرد چې ور وکړي الله پاک المؤمنین مؤمنانو ته اجر عظیما اجر لوی ما يفعل الله سبق الله پاک بیا عذابکم تاسو په عذاب ورکولو ان شکرتم که تاسو شکر وکړئ و آمنتم او ایمان راوړئ وکان الله او دی الله پاک شاکرا قدردان علیم او پوها علیما پوها ان المنافقین فی الدرک الاسفل بشک ایبا منافقان چې نو هغه په لاندې درجه من النار د اور کې دوزخ کې ولن تجد لهم نصيرا او تو بیان امید هغوی د پاره څوک مددگار الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسله واصلحوا او اصلاح وکړل واعتصموا بالله او مضبوطی سره ونیول احکام د الله پاک واخلصوا دینهم او خالص کړل خپل دین لله الله د پاره فاولئک مع المؤمنین د خلق به د مؤمنانو سره وسوف یؤتی الله المؤمنین او زرد چې وربکړي الله پاک مؤمنانو ته اجر عظیم اجر لوی ما يفعل الله سکه الله پاک چې نو هغه بیا عذابکم تاسو په عذاب ورکول ان الله تاسو فائدہ ده پدې ان شکرتم کچری تاسو شکر وکړئ و آمنتم ایمان راوړئ وکانه الله او دی الله پاک شاکرن قدردان علیم په